باب ما جاء فی الوضوء من الریح، باب د بیان د هغې روایات کې چې راغلي دي په بیان د اودس کولو کې د باد نه اودس کول دې باره کې چې کوم روایات راغلي دي هغه به دې باب کې ذکر کیږي. واه بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سهيل بن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء الا من صوت او ريح. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي او دس نشته مگر د आवाज نه یا د باد نه، د आवाज نه چې आवाज سره ووري او یا باد خارج شي د دې دوه نه علاوه بل سن او دس نشته. مقصد د حدیث شریف تیقن د خروج د ریح دی. په شک باندې او دس نه ماتېږي چې سړی شک شي چې لکه چې باد رانه خارج شوی. ځکه یو حدیث دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي شیطان ستاسو مقعد کې پوکې وکي او ستاسو دا شکی چې باد رانه ووتو هغه باد نه وي چې کلم یقین شو چې آواز وشو یا باد لاړه نو بیا اودس کوئ او که داسې نه وي نو اودس مه کوئ. دلته اعتراض دی چې دا خو حصر دی لا وضوء الا من صوت، اودس بالکل نشته مگر د آواز او د ریح نه. آواز او د ریح نه اودس شته د بل څه نه نشته، غټ اودس ماتې نه هم نشته، تشو امتیازو نه هم نشته. حدیث مقصد خو بیا همدا شي. جواب دا چې دا حصر حقیقي نه دی بلکې حصر اضافي دی. حصر اضافي دا ده چې یو وسواسي سړی و که نبي علیه السلام نه تپوس وکړو چې کله زما شک شي چې رانه باد ووته څه کوم. نبي علیه السلام ورته ویل چې आवाज دی واورېده یا بدبویي در باندې ولګېدله نو بیا به اودس کوې. اوس پرې پوه شئ. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان احدكم في المسجد فوجد ريحا بين اليتيه فلا يخرج حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. چې کله یو ستاسو په جومات کې او باد محسوس کی بین الیتیه د کوناټو مینس کی فلا یخرج ندی وزی د جماعت نه حتی یسمع صوتا او یجد ریحا چې आवाज واوري او یا بوی محسوس کی بدبوی په ولګي تیقن دا خروج راشي. تیقن نه په شک کار نه خرابېږي. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن خالد بن منبه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يقبل صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا. الله نه قبلې مونږ د یو ستاسو چې بیا اودس شي چې تر څو اودس وکړي نو بعد چې متیقن شو ووته نو بیا اودس شي بیا به اودس کې. واه قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن عبد الله بن زيد وعلي بن طلق وعائشه وابن عباس وابي په دې باب کې د عبد الله بن زید روایت هم شته، د بخاري او مسلم دواړو کې ده، او د علي رضی الله عنه روایت ابو داود کې ده، علي بن طلق، او د عائشه روایت مسند احمد کې ده او مسند بزار کې ده، او د ابن عباس روایت دام په مسند بزار کې ده، او د ابو سعید روایت هم. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. او دا قول د علماء ده الله یجب علیه الوضوء الا من حدث یسمعو، چې په دې متوضی باندې او دس نه لازمیږي تر دې حتی یسمع چې واوري صوتا او یجد ریحا یا بوی محسوس کی. وقال ابن المبارک عبد الله ابن مبارک و اذا شک فی الحدث چې د سړي شک شي په اودس کې فانه لا یجب علیه الوضوء حتی یستيقن، په دا اودس نشته تر دې چې ښه یقیني شي استيقانا دس یقین یقدر چې دی قادر یا یحلف علی چې قسم په اخري چې قسم د چې معنا بعد وته دسي. او قال اذا خرج من قبول المرأة الريح چې د خځې د مخ کې سینا د قبول نه د مخ کې شرمګانه بعد اوزي
وجب علی لوزی او دس په واجب دی. دا قول د شافعی او د اسحاق. الکه په پوښتنه د ذکر د رجل نه آیا د قبول د خزینه چې ریح اوزی پغی او دس لازمی کی کنه لازمی کی. دې کې درې قول دي. امام مالک رحمه الله و ناقض، امام مالک رحمه الله په عدم نقص قائل دی مطلقاً، ناقض نه دی مطلقاً کلیږي او کډيري. صحیح. او امام شافعی رحمه الله و ناقض دی مطلقاً. او امام ابو حنیفه رحمه الله د امام مالک پشان قول کوي ناقض نه دی. ولی ځکه ذکر نه یا قبول نه چې کوم باد راوځي دا باد نه، دا اختلاج پارسوبي د عضلاتو درګونو پارسوبي سره اسې باد محسوس کی زه اوچت شي سره وي باد وته باد نه. الکه تاسو په پوښتای او که اومانو چې دا باد د درشتیا او باد بیا داس نه ماتي. ولی ځکه د دوبر په باد ځکه ماتيږي چې هغه باد په ګندګۍ را تیر شوی بدبوئی پکې پیدا شوی. او د قبول او د ذکر باد چې کوم دی دا په بدبوئی باندې وګن نه دی را تیر شوی، بدبوئی نه کوي، بوی نه کوي، غلط منتن نه دی. الکه تاسو په پوښ. البته یو مسله اختلافي شته، هغه خزه چې محفوظات دي. محفوظات هغه خزه ته وایي چې قبول او دبر تقریبا یو شوی. الکه تاسو په پوښ دي ته محفوظات کوئی تاسو فقہ کتابونو کې ویلي محفوظات د محفوظات خزه تقبل او د دبر لاره یو شوی تقریبا. نو د دې د قبول نه چې بعد راوګزي دا ناقص دی او که ناقص نه دی. زمونږ مذهب کې پکې درې اقوال دي. یو دا دی چې ناقص دی او په دې خزه او دس واجب دی. او یو دا دی چې قتل کیږي با چې دا بعد راوته دا منتن بدبوی دی که نه دی. که بدبوی ونو بیا به اودس کوي، که بدبوی نه ونه به کوي. دریم قول داره چې اودس په واجب نه دی خو مستحب دی چې وي. او فتوام په دې قول ده په استحباب ده. صحیح شو؟ مستحب ده چې دا دوباره وکړي. باب الوضو من النوم، باب د په اودس د خوب نه. خوب نه سړی را پاسېږي او اودس به کوي. خوب ناقص د وضو دی او کنه دی. دې کې درې مسلک دي. یو مسلک د بعض صحابه دی چې خوب ناقص د وضو دی مطلقاً، که لږ او که ډېري، که په ناسته یو که په ملاسته یو که په ولاړه. دویم قول دا چې خوب ناقص د وضو نه دی مطلقاً، که لږي که ډېري، که ولاړه یو که هر څنګه نه دی. دام د بعض صحابه او د حسن بصری رایه ده. دریم مسلک دا دی که غالب خوب نو دا ناقص دی او که غیر غالب نو ناقص نه دی. دا د ائمه اربعه مسلک دی او د جمهور عالمانو. بیا ائمه اربعه په د غلبې کې اختلاف دی چې غالب نوم کم یو ته ویل کی. امام شافعی رحمه الله و غالب خوب هغه ته ویل کیږي چې په هغه کې مقعد پزمک کلکی. او احناف وایي چې غالب خوب چې حالت د مانځه کې کم خوب وشي هغه غالب نه. رکوع کې یا سجده کې یا قیده په شکل سره په مانځه کې یا بهر د مانځه راناست ودی شي، دا غیر غالب دی، په دې نه ماتيږي. او د دې نه چې علاوه نه ماتيږي. تاسو په خبره باندې پوهیږئ کې به پوهیږئ. زموږ مذهب باندې جهالت. اصل کې خوب په خپل برای راست ناقص نه دی. ناقص مظنه د خروج د ریح د ګمان د خروج د ریح او د مظنه د خروج د ریح د استرخاء د مفاصل سره راځي. څه سره چې دا جوړونه سره ودی شي نو جوړونه باز روایت کې براشي جوړونه سش نو د ریح د وتلو خطرې. اصل کې خطرناک شی د خدای ریح دی. صحیح ده. نو د دې وجنه خوب چې کوم ده برای راست ناقص نه دی چې غلبه یا استرخاء د مفاصل او غلبه سره راځي. نه په حالت د مانځه کې غلبه نه استرخاء د مفاصل نه راځي.
او چې ټیکې لګولې یا چله تکیا لګولې او یا ډډه والی استرخاء د مفاصل مزنه د خروج د ریح د لحاظه دا ناقص دی الکه په پوهیږي غیر مقلدین خوب ناقص د وضو نه مانی دا هغه پسې مون څنګه دی او د بل مذهب د سړی پسې زمونږ مون څنګه دی څلور قول دي بعضی وی جائز دی مطلقاً بعضی وی ناجائز دی مطلقاً بعضی وی جائز دی چې غلبه د ګمان دی و چې دا او د صحیح کړي او ناجائز دی په صورت کې چې غلبه د ګمان دی و چې دا او د صحیح نه دی سرورم مذهب دا سرورم قول دار چې د غیر مذهب سړی پسې د بل مذهب د سړی پسې من صحیح کیږي البته کو دی د چې خوف نه را پاسې د په مانځه ودرې ته بیا و یقیني ستاسو د مذهب مطابق بیا د څه په مانځه ودرې ته نو مونږ ور پسې مکو خوف نه را پاسې د ودرې د مکو لیدل دې نه دی خوف نه را پاسې درې مور پسې ودرې الکه په پوښتنه واه قال حدثنا اسماعيل بن موسى وهناد ومحمد بن عبيد البخاري المعنى وهم قالوا حدثنا عبد السلام بن حرب عن ابي خالد الداراني عن قتادة عن ابي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما انه راى النبي صلى الله عليه وسلم نام وهو ساجد حتى مت او نفخت نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ولید ابن عباس وی چې نبی علیہ السلام ولید چې ودو د په سجده پروت حتا غطا او نفخا تر دې پورې غطا چې आवाजونه تیراوه تل خوب आवाजونه پر څورته وای خراره تیراوه ته او نفخه یوګدي ساګانی اخیسته نفخه ثم قام يصلي بیا پاتې د منځ وکړه فقلت يا رسول الله انك قد نمت ما ته خدای پیغمبر ته هو د شوی قال ان الوضوء لا يجب الا على من نام مستجا او داس نو واجبې کې مگر باغ سړی باندې چې بودی مستجا په ملاستا ډړې واجی استیجای کړ پای نو اذا استجا ځکه دا سړی نائم چې کله استیجاو کې ډړه ولګي استرخت مفاصله سشي مفاصل ده بیا مزانه د خروج د ریح د نو ځکه په داس دته اعتراض ده دا د پیغمبرانو خوب خو په داس نه ماتي د پیغمبرانو او داس خو په خوب نه ماتي ځکه د پیغمبرانو خوب خدا سي چې زوی ویخي او سترګي ودی استرخاء د مفاصل نه راځي مزانه د خروج د ریح نه ابن عباس چې نبی علیہ السلام نه سوال وکړ چې ته خو نبی علیہ السلام بلن جواب ورکړ چې پیغمبرانو خوب په داس نه او داس په خوب نه ماتي ته ورته ولي ویل چې انما وضو علی من نام مستجع جواب دار چې انما الوضو علی من نام مستجع دا عامه قاعده ده نبی او غیر نبی دواړو ته شامل ده او دا چې عامه خبره ورته وکړه چې نبی او غیر نبی دواړو ته خصوصي خبره ورته ونه عامه قاعده ورته وی قال ابو خالد اسمه یزید بن عبد الرحمن دا ابو خالد نوم یزید بن عبد الرحمن په دې کې امام ترمذی خو سند کې کلام نه دی کړی خو نور عالمانو کړی بالخصوص ابو داود دای چې کم دی خالد یعنی یزید ابن عبد الرحمن ابو خالد الدالانی دا ضعیف ګرځولې دی دا څنګه ګرځولې دا ضعیف دیم دا چې قتاده د ابو العالیه نه روایت کوي دا قتاده د ابو العالیه نه څلور روایتونه صحیح دي دا پکې نشتا جواب دا چې قتاده ثقه ده څلور ویلي دي خو چې پنځمه بیان کوم دا زیادت د ثقه او زیادت د ثقه معتبر ده وا قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ويقومون ويصلون ولا يتوضؤون قال ابو عيسى هذا حديث د نبی اسلام صحابه به ودو بیا به پاسه د منځ به کاو او داس بیان کاو نبی رسام ته به منظر انتظار کاو چې څوک نو می غالب هم ناقص د وضو نه غنی هغه ویو ګوره ودبه او بیا او داس نه کاو منګه وای نو می غالب نو او نوم په طریقې په هيئت د صلات ځکه انتظار د صلات چې څوکۍ خو صلات په شان ناشتي کنه قال بزاد حسن زه وسمعت ساری رضی الله عنه مبارک اما نام قائدا چې په ناشته ودشي متعمدن معتمدن چې تکای لګوري په قال لا وضو علی
قال قد روى حديث ابن عباس سعيد بن ابي عروبان قتادة بن باس قوله ولم يذكر في ابو العالية ولم يرفع واختلف العلماء في الوضوء من النوم فاكثرهم اكثر رأي دار انه لا يجب على الوضوء اذا نام قائدا او قائما حتى ينام مستجعا جب املا استود شنو دس بشتا وبي يقول الثوري وابن المبارك واحمد وقال بعض ميزانام حتى غلب على عقل عقل باني غلبه راشي ارس تيرش وجب على الوضوء بي يقول اسحاق وقال الشافعي من نام قائدا څوک چې بناسته ود شو فرا رویان خوب ولید او زارت مقعدته او یای مقعد د ناسته زه لری شه لوسن نومې د جټکې د خوب نه پاله لوزو او چې مقعد په کلک و پزما کبانی بیا او داس نشته شاپی شه مسلک باب الوضو مما غیرت النار بعد بیان دا او داس کې د هغه سنه چې په اور متغیر شوی پخ شوی دې خبره ته خیال کوی دا اول اختلافي مسله و په اول وخت کې اوس پکې اختلاف نشتا د ټول امت اتفاق ده چې په اور پخ کړي شه دی او خواړو او دست نه ماتي او اول وخت کې اختلاف و چا ویل چې په اور څه شي پخ شوی یو هغه دی او خواړو نو دست بکې او چا ویل نه بکې اوس اختلاف نشته امت اجماع ده چې نه بکې او د حدیثو کې چې راغلي دي بعضی حدیثو کې دا درې جواب دي یو جواب دار چاغه په وضو لغوي باندې حمل دی وضو شرعي نه وضو لغوي څه ته وای ولاس وینځل خپل وینځل بدام وضو دا دی کوي او دلیل سره دلیل دار چې حدیث کې نه برکت طعام الوضو قبله و بعده د ډوړې برکت دار 14 مخ کې ورسته کا مخ کې ورسته ته دا چرندام نه خي بلکې لاس او خپل وینځل لاس او خپل وینځل ته مودس وای چې دا راغلی چې نبی رسول الله وضو می مغیرت النار کړی دا غي نه سم مراد ده لا څخه دیم جواب دار چې دا اولنۍ خبره ده دا روسته بیا ناسخ منسوخ شو د دې نسخ راغلی دا چې راغلی دي دریم جواب دار چې دا وضو په استحباب حمل ده مستحب ده چې سړی او د سو کې واجب نه ده وای نور اسانه ده وای قال حدثنا ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مست النار ولو او دس بکې د هغه سنه چې اور ورته رسیدلې ولو من ثور عقتن اگر که د ټوټې د قرتو نه عقت خلق معنا پنیر سره کوي دا ټیک نه پنیر ته جوبن وای عقت قرتو ته وای قرت پیژنای الکه څوک پیژني قرت چې پلک شه ده قال بقال ابن عباس انا توزع من الدهن یا د غړونه به منګه ودس کو انا توزع من الحميم د ګرمو بونه به منګه ودس کو فقال ابو هريره ودي ابن اخي وراره اذا سمعت حديثنا النبي صلى الله عليه وسلم نبي زم حدیث باورید فلا تضرب له مثلا غیر پر مثالونه ما بیان او حدیث ده کنا وفي الباب من حبيبه ما سمزر مسلم ابي موسى قال ابو عيسى وقد را بعض اهل العلم يزوم من غیرت النار دا په خوانه خبره ده واکثر علم اصحاب النبي زمو تابعین او بعدم على ترک لزوم من غیرت النار چې مما غیر چې په اور څه پخښوي دا غینه به داس نه کړي بل باب کې ودا حدیث دی وای او داس باندې کې دا غسنه چې په اور متغیر شوی او پخښوي انه سمع جابر انه پکې پټته دې چې کې باندې نو وای انه سمع جابر واه قال سفيان وبه قال حدثنا محمد بن منكدر عن جابر رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا معه فلقد اتى على امراه من الانصار فذبحت جابر وای نبی علیہ السلام او تو زور ساروم په دې خزه کور ته نه وته د انصارو فذبحت له شاتن دې خزه ورته ګړه ذبح کا فاکلا نبی علیہ السلام خوراک وکړو واتته بقناع من رطب او دې خزه ورته راوړ یو لگن قناع یو طبق لگن من رطب د پخو کجرو فاکلا منه نبی علیہ السلام دا غینه خوراک وکړو ثم توزع للظهر بی او دسو کو ماسبخین لا وصلى منزوکو ثم انصرف بیا را واپس شو پاتته بعلاله من علاله دی خزه ور تراوله پاتیشونه د پاتیشونه د غړې نه د غټ کما واخه چې پاتې و نور هغه مر تراوله پاکاله نبی رسول منزوکو خوراک وک ثم صلى العصر ولم يتوضا بیا د مازیګر منزوکو د سهونه کو وفي الباب عن ابي بكر الصديق ولا صح حديث ابي بکر پدې کې
من قبیل اسنادی د ابوبکر حدیث د سند در طرف نه نه صحیح انما رواه حسام ابن مسک عن ابن سیرین عن ابن عباس عن ابي بکر سید نبی صلی الله والسيد دار انما د ابن عباس عن النبي صلی الله هكذا رواه الحفاظ وروى من غير وجه ابن سيرين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى عطاء ابن يسار وإكرمه محمد ابن عمر ابن عطاء وعلي ابن عبد الله ابن عباس وغير واحد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر فمنز كنشتا ولم يذكروا في ابي بكر الصديق وهذا سند سعيد چې ابن عباس روایت وکړي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ابي بکر صدیق په منځ کې نه او په باب ابي هريره کې روایت شوه مسند بازار کې ابن مسعود په مسند احمد کې ده او د ابو رافع حدیث مسلم شریف کې ده او د ام حکم په مسند احمد کې ده او د عمرو ابن امیہ د بخاری شریف کې ده او ام عامر حدیث طبرانی کې ده او د سوید ابن نعمان بخاری کې ده او د ام سلمہ حدیث مسند احمد کې ده قال ابو اسحاق والعمل على هذا عمل پم دې ده عند اکثر علم اصحاب النبي تابعین ومن بعدهم لك سفيان ابن مبارک شافعی احمد اسحاق راو دی ټول غنی ترک الوضو او دس نکول مما دا غڅنه مسته نار چور ورته رسیدلې وهذا اخر الامر دا رستي خبره ده په دوه کارونو کې 14 باندې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا اخر الامرین ده او اخر الامرین ده اول الامرین ده پر ناسخ وکانه هذا الحديث ناسخ شو د حدیث اول د پر چې حدیث د وضو مما مسته نار ده هغه سنا چې دا غینه دغه کیږي او دس کیږي هلکه به پوښي شاه ولی الله رحمه الله فرمایلی دي چې دا دس به مما غیرت النار ولې کی راغله د حدیثو وې د چې چل چې دا اور د جهنم سره مشابه دی نو دی وجنا دغه کوي او د موجدار چې امر تعبدی دی نبی له سلام فرمایلی دي چې حکمتونه او مصلحتونه لټول نه دي پکار درود شریف پر نام صلی الله